دا والي صاحب حکم دی د 26/9/1949 فرمای زما دا حکم دی چې یو دکاندار به په نابالغه هلک سګرټ نسوار او چیلم نه خرڅوي که چا په نابالغه هلک دا څیزونه خرڅ کړل نو 200 روپۍ جرمانه به دغه دکاندار ورکوي که نابالغه هلک چا په سګرټ چیلم او په نسوارو ولیدو نو هغه سړی یو څپېړه دوه وهلی شي یاد دې وي چې 200 روپۍ د هغې زمانې د نن سبا د زمانې د 3 لکو برابر راځي تقریبا لا زیاتې نو څه مو خیال له ملګرو که داسې ریاست ژوندی وی نو څنګه به واوسه